محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د درود تنجینه. دا یو داسې کامل او مکمل درود دی، داسې قبول کړی شوی درود دی انشاءالله چې کوم مسلمانانو د درودو فضیلت پیژندلی دی، د دې درودو د هغې قبولیت پیژندلی دی، د دې درودو هغه یعنی قبولیت پیژندلی دی، نو هغه چېرته هم نه دی ناکامه شوي. دا ډېر زیات بهترین درود دی او الحمدلله دا به صرف تاسو دغه 80 پیرې وایي چې ستاسو کوم حاجت دی که نه انشاءالله، که وړوکی دی که لوی دی او نه پوره کیږي. ډېر محترم مسلمانان داسې دي چې د هغوی حاجات نه پوره کیږي، نو د هغې مسلمانانو دپاره دا درود شریف ډېر کامل او مکمل او ډېر بهترین درود دی. نو ما غوښته چې تاسو ته دا درود شریف وښیم او ډېر علماو په دې باندې الحمدلله خپل کارونه ترسره کړي دي. نو زه تاسو ته دا درود شریف ښیم انشاءالله، صرف 80 پیرې دا درود شریف وایي او انشاءالله چې کم کار نه کیږي او کوم مسله انختی وي نو هغه به الله تعالی ستاسو پوره کوي. تاسو سرچ هم کوئ، په ګوګل کې سرچ کوئ، په هر ځای کې سرچ کوئ، یو عالم نه، یو مفتی نه، یو قاري نه تپوس کوئ به درود تنجینه د دې څه اهمیت دی، نو محترمو هغه به تاسو ته د دې ډېرې زیاتې فایدې بیان کړي. دا د هر رنګه مشکل دپاره، د هرې تنګۍ کې لاره د ویستلو دپاره ډېر زیات آسان دي. هغه مسافر دی هم ځان لوکي کوم چې زما غږ اوري، ویزې نشته دی یا کارونه نشته دی یا مسافرۍ کې نورې پریشانۍ دي ورته، یا هغه زنانه دي چې هغوی اولاد نشته، یا هغه زنانه دي چې خپله نکاح غوښتل غواړي، یا هغه زنانه دي چې خپل حقیقي محبت حاصلول غواړي، یا هغه موریانې میندې دي چې د خپلو بچو د کامیابو خوبونه ویني او هغه خوبونه نه پوره کیږي، نو د هغې دپاره انشاءالله زه تاسو ته بهترین درود شریف ښیم او 80 پیرې څه وي 80 پیرې محترم مسلمانانو چې کله موږ غږیږو خبرې شروع کړو نو بیا خبرو ختمېدو چل نه راځي. نو هر انسان له پکار دی چې دا درود شریف 80 پیرې ځان له ووایي انشاءالله او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي، یقین سره انشاءالله، یقین سره، کامل یقین سره به الله تعالی ستاسو دا حاجت او دغه پریشانی انشاءالله پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافرو کم چې بهر هیوادونو کې بهر مسافرۍ کوي، نارینه دي یا زنانه دي، زمونږ غږ اوري، څونه مسافر دي پریشانو کې دي. UK کې یو مسافر او کور والا مسره ده، هغه مسافر دی، هغه هم یو مشکل کې راګیر دی، نو هغه ته هم درخواست دی که زما دا غږ اوري. یو زنانه ده بله هغې کمنټ کړی و چې زما واده وشي او ځینې خاوند ما سره محبت شروع کړي، نو هغې ته هم دا درخواست دی چې هغه دا وظیفه شروع کړي. هغې خو پکې تعویض هم یاد کړی، خو تعویضونه واوړه، دې درودو کې ډېر زیات برکت دی، د تعویض نه هم تیز کار کوي او حاجت انشاءالله الله تعالی پوره کوي. نو دا وظیفه چې د محترم مسلمانان درود تنجینه دی، تاسو وپېژنئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. په سکرین به تاسو ته ښکاري، ګران نه دي ښه چې تاسو انشاءالله 15 پیرې ووایي که نه، تاسو ته بیا دا په یادو یاد شي، په یادو په حفظ به راته یاد شي. بیا تاسو اوس خو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري انشاءالله، دې نه بیا زده کوئ، خو بیا چې تاسو ته په یادو یاد شي بیا به ځان له انشاءالله دا وایي. تاسو خو ورته وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاهوات والآفات. دغه درود شریف ته انشاءالله تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك جميع الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا كافي ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني 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 يا الهي انك على كل شيء قدير. آسان دی مانه پکې کېدای شي لفظ نیم خطا شوی یا مخکې وروسته شوی، خو تاسو ته چې په سکرین کوم ښکاري دغه صحیح درود دی. دا به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس وایي، وده کېدو نه مخکې او ماسخوتن د مونځ نه پس. دا به تاسو روزانه انشاءالله 80 مرتبه وایي. که چېرې 80 مرتبه هم نشو ویلی او وایي چې ډېر دی او وخت پرې ډېر لګي نو بیا خیر دی، تاسو یې 140 پیرې وایي، 141 مرتبه بیا دا شروع کوي. خو که چا مثال په طور 80 پیرې وي نو انشاءالله بیا به ډېر زیات بهتره وي د دپاره، د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره به
الله جل شانه ډېر زیات په د باندې رحم وکړي، په د به وسعت راولي، په د به خوشحالي راولي، د حاجات په پوره کې، د مشکلات په پوره کې. او که چا دومره نشو ویلی د وخت په اعتبار سره وختونه هم موږ سره ډېر دي، خو موږ نه په هسې فضولیاتو کې وځي، ځکه وي دا فرصت نه دی، دا فراغت دا د مشغولتیا نه مخکې غنیمت وګڼه. موږ له الله تعالی فرصت راکړی که نه، یعنې ټایم یې راله راکړی، دا ټایم موږ نه فضولیاتو کې تېرېږي. نو که دې وظیفه کې رانه تېر شو نو دا به ډېره د خوشحالۍ خبره وي، دا به ډېره زموږ د حاجاتو پوره کېدو خبره وي، دا به ډېره د کامیابۍ خبره وي. نو فضول وختونه مه تېروئ او خپل وختونه قیمتي کئ. روزانه زموږ په زندګۍ باندې د تبر ګزارونه کېږي، زموږ کومه زندګي د ژوند دی که نه، په هغې د تبر ګزارونه کېږي، تبر. او روزانه موږ وایو مړه به دا ورځ تېره شوه او دا شپه تېره شوه. محترمه ورځ او شپه پرېږده، وایو ورځ ته ورځ او شپه ته شپې، قبر ته نږدې کېږو، اخرت ته نږدې کېږو، الله تعالی ته نږدې کېږو، ور روان یې دغه تورو تیارو ته. 2 شپې، یوه شپه ډېره سخته ده او یوه ورځ ډېره سخته ده. شپه په ټولو شپو کې د قبر اولنۍ شپه ډېره زیاته سخته ده. الله تعالی دې معافي وکړي چې دا خپل خپلوان رانه را روان شي که نه، او موږ په دې قبر کې پراته یو او بیا دا اواز مو کو چې یا خلکه زم چارته پرېښودم، زم یوازې پرېښودلم. دا ډېره سخته شپه ده، خطرناک. الله دې هم موږ اسانه کړي. په ورځو کې د ټولو نه ورځ خطرناکه ورځ چې کومه ده محترمو، د وحشت او د یرې ورځ چې ده د قیامت ورځ ده. لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي که نه، کان مقداره 50,000 سنه، د قیامت یوه ورځ 50,000 کاله ده. د دنیا چې څنګه ورځې داسې د دې ورځو په اعتبار سره 50,000 کاله یوه ورځ ده، 50,000 کاله. سوچ وکړئ موږ 50 کاله زندګي ده، دا مو نه کړه، واغه مو نه کړه، خپلو خواهشاتو باندې، خپل من چاهت باندې زندګي تېره کړه. نو 50,000 کاله ورځ هم موږ باندې بیا څنګه تېرېږي. نن هم موږ ورځ او شپې له دیکه ورکوو، ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه. دا ورځ او شپه تېره نه شوه، دا ورځ او شپه ستا قبر ته نږدې شو، ستا زندګۍ نه دا ورځ او شپه کټ شوه. سوچ وکړئ، فکر وکړو ځان سره. نو دغه د روی تنجینه او یا مرتبه کم بیمار چې لا علاج وي، هغه دپاره هم ډېر زیات بهترینه ده. اوبه پې وله دموئ او بیا وله ورکوئ. هر بیمار چې دی انشاءالله. الله تعالی مو خوشحال لره. الله